انکم به د کم ځای نه راځي، سکون او لذت به کم ځای کی، ډېرې پیسې به کم ځای کی، بینک بیلنس به کم ځای پیدا کوم او ماښام شي په دې کې ورځ تېر شي. قرآن کې الله فرمائی الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. د قیامت پر ورځ به یوه ډله داسې وي چې هغه به د الله په ذات او په عشق کې دومره مستی چې هغې ته به بل څه ښکاره کېږي نه، او د قیامت پر ورځ به هم چغې وایي چې الله الله الله. تپوس به وکړی شي چې دا کم قوم دی او دا کمه ډله ده چې د قیامت ورځ ده، په دا ورځ باندې هسې یو قوم او ډله به وي چې هغه به الله الله کوي، یوه ډله به داسې وي چې هغه به په هغې باندې به یره او خفګان ني. تپوس به وکړی شي چې دا کم قوم دی، دا کم خلق دی چې په دې باندې یره او خفګان نشته. قرآن کې الله فرمایلی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم. دا هغه خلق دی چې الله او فرمایل چې داسې یو قوم دی چې زما دوستان دی. قرآن کې الله فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. په اولیاء الله زما په دوستانو باندې با د قیامت پر زیرا و خفگان نی، دی به غمجن کوم نه. د هغې وجه دا د زما محترمو چې په دنیا کې الله په دوستۍ او مرګرتیا باندې نیولې دی چې موږ ورته د الله دوستان او اولیاء وایو. اوس زمونږ او ستاسو کار څه دی په دنیا کې؟ د موستا کار څه دی؟ زمونږ دا یو تصور جوړ شوی دی چې سار را پاسېدم په دې سوچ کې ګردم چې بهی ګټه به کم ځای، انکم به د کم ځای نه راځي، سکون او لذت به کم ځای کی، ډېرې پیسې به کم ځای کی، بینک بیلنس به کم ځای پیدا کوم او ماښام شي په دې کې ورځ تېر شي. سار شي بیا په کلو و شربو پسې منډې وام، خوراک سکاک پسې او د دنیا چې کوم ظاهري لذات دي هغې پسې منډې وام، بیا ماښام شي زما محترمو او داسې یو وخت راشي چې د مرګ ټاپه په موږ باندې ولګي او دنیا نه لاړ شو. بیا قبر کې بې بسه پراته یو، اواز نه راخیږي زما محترمو.